جامع انوار العلوم كل مدرسه دا خدای دې کړي آبادا چې جوړ د دین مرکز شي د دوستانو اراده دا خدای دې کړي آبادا نن د کار شروع د مدرسې په عمارت باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ویډیو بس سکیپ کوئ نه، دا نننی پیغام به ضرور اورئ او د ملګرو سره شیر کړئ چې ستاسو یو شیر هم د کار خیر په ځای کې په کار راشي. دا زیر تعمیر مسجد او مدرسه جامع انوار العلوم ده چې واقع ده په کولاډیر بلوګرام منګاور اسوات کې. تعمیری کار پې جاري دی. ډیرو ملګرو خوش قسمتو الله او د الله پر رسول او په دین مینو دوستانو پکې اخلاص او تعاون کړی دی او د دین په نشر و اشاعت او تبلیغ کې خپل حصہ غستې ده. الله تعالی دې ورله کامل اجرونه د دنیا او آخرت ورکړي. محترمو ناظرینو کتونکو، دا جامع انوار العلوم ده او په دې کې دا طلبه کرام زیر تعلیم دي چې په دې کې زموږ سره قاعده، ناظره، حفظ، تجوید او ترجمه او ورسره درس نظامی چې کومه ده نو څه کالې د شپږمې درجې پورې طلبه کرام زموږ سره موجود دي او د الله جل جلاله په فضل باندې او د ډیرو ملګرو په احساناتو باندې او په دعاګانو باندې د دغه مدرسې چې کله بنیاد کې خوندل شو نو دا یو چت هغه مکمل شو او هغه موږ ټول حال جوړ کړی دی د منځونو لپاره د جمع کېدلو لپاره او اوس چې کوم دی نو دغه طلباو د لپاره چې کوم د کلاسونو سیستم دی نو هغه په دې دویم چت باندې تاسو دا کتلی شئ چې په دویم چت باندې د دې کلاسونو دا دیوالونه چې دي دا پورته شوي دي ولیکن اوس د دې د پاسه د لینټر د اچولو لپاره زموږ سره داسې اسباب نشته دی. نو په دغه سلسله کې تاسو ته زه مخاطب یم چې ګوره د ذاتي ضروریاتونه او د اهل و عیال د جایز ضروریاتونه او د قرنګي د فقراو غریبانو مساکینو سره سره د دین په امورو کې جانی او مالی برخه اخیستل دا د فی سبیل الله په زمره کې او د هغې په مصداق کې راځي. نو لہذا ټول چې کوم صاحب استطاعت خلق دی نو هغوی ته زه دا درخواست کوم چې هغه دې په دغه دین اسلام په دې نشر و اشاعت کې او د دې په دې پرمختګ کې او په دې ترقۍ کې د دې طلبه کرامو لپاره د دغه مدرسې چې کوم خاص الله جل جلاله دین قال الله قال رسول پکې بیانېږي نو د دغه لپاره د دې بنیاد خوندل شوی دی او دا ستاسو په دعاګانو باندې او ستاسو په مرسته باندې دا دینی مدارس چې دي نو دا جاری دي او الله دې دغه جاری او ساری وساتي. څومره خلکو چې پکې خپل جانی مالی تعاون کړی دی الله جل جلاله دې ولا د دنیا او د آخرت اجرونه سرلې بدلی ورکي او الله جل جلاله دې د هغوی په مالونو کې نور هم برکتونه واچي. باقي چې دا کم چت پاتې دی په دې چت باندې چې کومه خرچه راځي نو هغه تاسو ته په دې چت باندې دغه باندې دا لیکل شوي ده چې یاره په دې باندې تقریبا چې د شیرجین خرچه ده نو 1 لاکھ پورې راځي او سخت هغه په 15 یمنه راځي نو یو من په 12,000 روپۍ باندې دی او دغه رنګې باجري د پکې کرش دی سیمنټ چې دی نو هغه پکې یو 600 بورې لګي. نو دا تاسو ټولو کې چې کم کسان صاحب استطاعت او هغه په دې کې کم یو سیز هغه د مدرسې تر لګل شي نو دا په دې کولاډیر بلوګرام او کولاډیر کې کوم دی نو دا مدرسه زیر تعمیر ده. نو تاسو ټول ته زما دا درخواست دی چې کم از کم په دې کې کټون نشي لګ خپل حصہ هغه تاسو په دې کې واچوي. نو دا د الله جل جلاله سره یو قسمه بیعه ده او د الله جل جلاله سره یو قسمه قرض دی. نو د دغه امید مونږ ساتو چې الله به دا زموږ دپاره د دې طلبه کرامو د دغه دعاګانو د دې سبقونو دپاره دا به زموږ د قیامت دپاره د جنت یو بهترین بخشش او ذریعه وګرځي. نو الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې فرمایي چې د انفاق فی سبیل الله کې یعنی د الله په لاره کې د دین په امورو کې په نورو نیکو کارونو کې چې چا 1 روپۍ صدقه کړه د هغې مثال الله بیانوي داسې شوه لکه یو دانه زرغونه چې هغې په ځمکه کې زرغون کړه او هغې 2 وږي راوویسته او په هر وږي کې 100 دانې نو د یو دانې په بدله کې الله 200 ورکوي او د هغې نه اخوم والله یضاعف لمن یشاء چې د الله خوښه شي د دې نه ولم زیاتوي. نو الله جل جلاله دې دا کومو کسانو چې پکې څه کړي دي خدای پاک دې قبول کړي او کومو کسانو چې نه دي کړي نو دا ویډیو هم تاسو مخې ته شیر کولی شئ. دا هم ستاسو لپاره صدقه جاریه ده که دعاګانې کولی شئ تاسو دعا وکړئ دا هم ستاسو لپاره صدقه ده. او که کم کسانو صاحب استطاعت او د خپل وس مطابق هغه که 10 روپۍ ولې نه او هغه که یو بورې سیمنټ ولې نه هغه که یو ډینه باجري ولې نه
نو تاسو په دغه ښه ځای کې چې دا د هغې مصداق دی د زکات او د خیرات او د صدقات په خپل مړو پسې په خپل ژوندو پسې په خپل ځانونو پسې د خپل مرګ نه مخکې هغه تاسو صدقه کولی شئ نو انشاءالله چې دې ثوابونه به الله جل جلاله موږ او تاسو له په دنیا او په آخرت کې راکړي